السلام علیکم. زما نوم انیس خان دی او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل. کم دوستانو چې سبسکرایب کړي دا غي ډیره مننه. چا چې نه دی دا چینل سبسکرایب کړي او بیل آیکن ضرور پریس کړي چې تاسو ته د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن راځي. نن د تاریخ د یو داسې کردار کہانی وایم چې کم په تاریخ کې د جنرال رانی په نوم سره مشهور او عجیبه خبره دا وه چې جنرال رانی سه حکومتي عہده نه وه خو سرکاري پوره پروتوکول به ورته میلاوېدو او یو وخت کې خو ټول ملک د هغې په کنټرول کې و. ډېر غټ پوسټینګ ټرانسفر غټې فیصلې به د هغې په مشوره کېدې او د هغې په حکم به کېدې. دا جنرال رانی څوک وه؟ دا اقلیم اختر په نوم سره یو ماشومه د ګجرات کې په 1931 کې پیدا شوې وه د یو وړوکي زمیندار په کور کې چې پیغله شوه سبا کې ونوې اتم نهم کې پرېښی نو بیا یې واده کړه او د یو انسپکټر او خاور د هغه سره یې وله واده وکړو. هغې نه یې 6 بچي وشو. ژوند د کلو چې څنګه رواني د ښځې خاوند هغسې روانو خو یو پیره یو عجیبه کار وشو. دوی راغلي و مري ته په سیل باندې او په هغې وخت کې به د پردې رواج و هغې بورکا اچولې وه. په مري په مال روډ کې دوی ګرځېده او په دې کې سیلۍ شوه. چې سیلۍ شوه نو دې لکوټي دا پرده د مخ نه لر کړه چې لږ هوا را باندې تازه ولګي. دې ته چې مخ ته خاوند وکتو هغې ورته غوسه شوه او په یې ډنډۍ وله دا لاس وموو. هغې اکدم د دې غوسې ریسپانس وکړو، هغه د بورکې پردې وشلوله او ویې غورځوله او هغه وخت هغې دا فیصله وکړه چې زه به نور خود مختاره او با اختیاره ښځه جوړېږم، د دې سړي سره ژوند نه تېرو. دا خبره هغې په خپل یاداشتو کې په انټرویو کې کړې. د دقې نه پس هغې د خاوند نه علیحدګي واغسته او بیا یو کمني کوله وکړه او دا کمنۍ کار دا و چې غټو خلکو ته جینکې سپلای کول، یو قسم دغه کاروبار شروع کو او هغې کې دې پینډۍ انتخاب وکړو او په هغې کې به ورسره د فلم سټار چې کم به ناکامې اداکارانه وي هغې هم شوې. په دغې دوران د دې ملاقات په پینډۍ کې په یو شرابو په پارټۍ کې د یحیی خان سره وشو چې کم په هغې وخت کې لا صدر نه و جوړ شوی او د دغې نه پس بیا د دې د ترقۍ سفر شروع شو. په هغې وخت کې د ضیاءالحق صاحب د دور نه مخکې په ملک کې شراب او شباب دا پارټیانې به ډېرې عام وي. جنرال اختر چې دغې جنرال رانی چې وه هغه چې دغې محفلونو ته ورننوته نو بس د هغې د ترقۍ سفر شروع شو او د غټو خلکو سره تعلقات دپاره هغې خپل هغه سپلای کاروبار استعمالول شروع کړو. بیا دومره پاورفل شوه چې یحیی خان صدر شو نو په ایوان صدر باندې د جنرال رانی قبضه وشوه او په دغې دور کې د شباب او شرابو محفلونه به دومره وو چې تا به سوچ سړی کوي چې کم ملک د لا اله الا الله په نوم جوړ شوی دی د هغې حکمرانانو څومره عیاش ژوند تیر کړی. تاسو چې د تاریخ کتابونه وګورئ مختلف خلکو دا ټولې کیسې په تاریخ کې لیکلي دي خو بدقسمتي دا ده چې زموږ ځوانان نن سبا د تاریخ نه لابلده دي او کتاب شوق نه کوي. هغې دومره پاورفل وه چې یو پیره د یحیی خان کمرې ته به څوک ورتلی شو هغه نه به ټول یریدل. د ایران شاعران راغلی او پروتوکول دا وه چې دی به په ایرپورټ باندې صدر رخصتوي. صدر چې و هغه په کمره کې د یو مشهورې ګلوکارې سره مصروف او کمره بنده وه. سټاف افسر هم نشو ورتلی، هېڅوک د یرې نشو ورتلی. نو سټاف افسر یې جنرال رانی ته فون وکړو چې ته راشه او صدر صاحب راوباسه چې شاعران په ایرپورټ په انتظار دي چې هغه رخصت کړو. دا د پروتوکول تقاضې وي. دا چې ورننوته صدر صاحب او هغه مشهوره ګلوکاره هغه په ډېر یو بېهوده حالت کې و چې کپړې نه وې او دی ورته او د شرابو په نشه کې و. دی ورته په زور کپړې واچولې او په 2 کسې ونیولې و ایرپورټ ته یې ورسو صدر یې رخصت کړو. د دې دا تعلقاتونه دومره وو چې خلک وایي چې دی به د فوجي میټینګونو کې هم شرکت کوو. کور کمانډران پوسټینګ ټرانسفر به هم د دې په اختیار کې وو او ډېر غټ افسران به دې ته محتاج وو. ډېر غټ صنعتکاران به چې د پرمټ اغستو د فیکټرۍ یا څه نو دې ته به رشوت او سفارش وکړو نو دې به وله جنرال یحیی نه وکړه. هغې وخت کې یو ډېره مشهوره لطیفه بل هم مشهور وه. یو فلم
سټار و ترانه په نوم سره. هغه یو ورځ ایوان صدر ته راله، نو سکیورټي والا نه پرېښوده. هغوی وی چې بی په لیست کې ستا نوم نشته. هغې ورته وی چې زه صدر صاحب راغوښتی یم، اے ډي سي ته فون وکړې چې ورته ووایه چې زه راغلی. هغه چې فون وشو نو وی راپرېږدې. چې لاړه هغې شپه تېره کړه، سهار چې راووته نو چې تله نو هغه سکیورټي والا ورته سلوټ وکړو. نو فلم سټار ترانه ته تپوس وکړو چې پرون خو تاسو زه نه پرېښودم او اوس راته سلوټ کوئ. نو هغوی ورته ډېر ښکلی جواب ورکړی، پرون ته صرف فلم سټار ترانه وي، او اوس چې صدر صاحب د کمرې نه راووتی نو اوس ته قومي ترانه شوي. دا زموږ د تاریخ بدقسمته لمحې دي. په دغې دوران کې مشرقي پاکستان کې اور لګېدلی او جنرال یحیی په دې عیاشیانو کې پروت و او هغه به دا عیاشیانې کولې. دا ټول شیزونه چې دي تاریخ کې په مختلف کتابونو کې لیکلي شوي دي. یو کتاب آی جی پنجاب لیکلی و، سردار چودھری د هغوی نوم دی، او هغه په دې لیکلی و چې کله د یحیی خان حکومت ختم شو نو دی په ګجرات کې نظربنده کړه، او د دې نه چې تفتیش کېدو نو دغه آی جي صاحب یو میاشت د دې تفتیش کړی، او هغې چې ورته کم هوشربا انکشافات کړي چې کم سیاستدانان، کم جرنیلان، کم سرکاري بیوروکریټس، کم سفیران د هغوی ښځې راځي او دلته شپه کوي او بیا ځي. ډېر عجیبه کیسې دي. چېرته تاسو دا کتابونه وګورئ نو توبې به وباسئ. خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ حکمرانان همیشه د دقسې خلکو په لاس کې او د ملک د فایدې فیصلې نه، د هغې خلکو د مفاداتو فیصلې. نو جنرال رانی کیسې چې وګورئ په هغې کې، یا راو فرمان یو بل آی جي هغه یو کتاب دی جومینه دیکا، هغې کې دا ټولې کیسې دي او ډېر د افسوس دي. دا خبره د نن حوالې سره ولې اهم ده؟ د هغې وجه دا ده چې مریم نواز بی د پنجاب د 14 کروڑو عوامو د صوبې حکمرانه شوه، وزیر اعلی شوه. هغې یو پیره په پریس کانفرنس کې ویلي چې ما سره د غټو خلکو ویډیوز دي. نو دا ویډیوز د مونځ او د تهجدو ویډیوز نه، د دقې کمزورو لمحو د رنګرلیانو د عیاشۍ د فحاشۍ ویډیوز دي، او په دغې باندې بیا زمونږ د مشران بلیک میل کیږي او دغسې خلک زمونږ حکمرانیږي. نو جنرال رانی چې کومه کیسه په یحیی خان په دور کې یا د هغې نه مخکې شروع شوې وه، هغه اوسه پورې جاري ده. په مختلف شکلونو کې زمونږ به حکمرانان د جنرال رانی محتاج او هغوی د دوی نه فیصلې نشي کولی. نو الله دې زموږ په دې ملک باندې او په دې حال باندې رحم وکړي. دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی و. د مونږ به وی چې پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله، او بدقسمتي دا ده چې ټول کاروبار د آډیو ویډیو د ریکارډینګ په سر باندې روان دی. هر محب وطن پاکستانی ډیر پریشان دي ځکه چې عوامو ته هیڅ نه ملاویږي، او بدقسمتي دا ده چې حکمران د عیاشو د پاره ورته د آی ایم اف پیسې ملاویږي او هغوی دا هر څه کوي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ پې لازمونو کې شیر کې دوستانو سره او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.